الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. سورة قلم شروع کو نو د قلم دا ذکر په دې ړومبني آیات کې راغلی دی او د قلم نه مراد یا جنس قلم دی یا خاص قلم دی خو د قلم ډیر لوی اهمیت دی نو دا راواغسته شو دی صورت ته بطوري نوم کې خودې شو. نون دا د مقطعات قرآنیو نه دی د قبیلې د متشابهاتو نه دی د دې په معنا باندې سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي او د وما یسترون ترجمه دا ده هغه چې دا خلک لیکي هغه چې کاتبانی لیکي نو معنا دا ده نون الله واقف دی په معنا د دې حرف باندې والقلم زما د قسمی په قلم باندې وما او زما د قسمی په هغې باندې هم یسترون چې دا کاتبانی لیکي علی صدق محمد صلی الله علیه وسلم ما انت بنعمت ربک بمجنون او دا مکی صورت ته او داغي وجه اصل کې دادا چې قریشیانو ډیر لوی الزامات او عیبونه په پیغمبر خدا لګول خو یو اجماعی سوچ چاغیو کو نو دارې چې لیونی بورته وایي چې دا لیونی نو پیغمبر خدا سلام ته لیونی ویو نو الله قسم خوړ په دی باندې او پاګی باندې چې کاتبانی لیکي په صدق د محمد مصطفی او په بهترین عقل د محمد مصطفی باندې ما انت بنعمت ربک بمجنون نیت لیونی په سبب د مهربانی د الله سره پتا باندې دا اصل کې ما انت بمجنون مبتدا خبر دی او دا بنعمت ربک په منځ کې جمله معترضه ده نو خلق وی چې انت بحمد الله صحیح تو خدا الله په مهربانی روغي که خیری دغه سی مثال دی چې و انک وای چې ما انت بمجنون بنعمت ربک دا الله په فضل و کرم سره ته لیونی نه یې تا باندې چې الله کوم مهرباني کړې پیغمبري درکړې ده کتاب قرآن مجید عظمت و شان کتاب درکړې معجزې درکړي عزت درکړې ده ته په دې باندې لیونی نه یې وان لك لاجرا غیر ممنون او یقینا ستاره پاره یو مزدوری د خامخا غیر ممنون غیر مقطوع د ممنون معنا مقطوع نو غیر په داخل کا غیر مقطوع نه د ختمیدون کې یا نه د کمیدون کې منقوص المعنی شوی ده نه د دا کمیدون کې او نه د ختمیدون کې دواړه ترجمه ځان سره یاد ساتئ وانک علی خلق عظیم یقینا یہ ته په یو خوی لوی باندې ته په ډیر لوی خوی باندې پیغمبره نو دا خلق دا مفرد دی او د دې نشاندهی موږ ته عظیمون کوي چې عظیمون مفرد دی نو خلق مفرد دی جمع اخلاق راځي د نبی علیہ السلام لوی خوی سو نو د عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه تپوسو شو
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې قرآن وایي چې ته په خلق عظیم باندې یې. نو عائشة ام المؤمنین ویلي خلقه القرآن، د نبی علیہ السلام خوی عمل په هغه شی باندې چې په قرآن کې دي. خلقه القرآن معنا دا ده چې د پیغمبر خوی هغه قرآن دی، یعنی قرآن کې چې کوم هدایات او تعلیمات راغلي دي دغه د پیغمبر خدا خوی. او دا لږ غوندې درته ووایم نو دې صابوني امام صابوني په دې خلق باندې یو پورا خبره کړې ده چې انک علی خلق عظیم. دی وایي انک لعلی خلق عظیم وانک یا محمد لعلی ادب رفیع جمع. ته په یو لوی خوی باندې اے محمد، یعنی ته په یو ډېر لوی اوچت او اجتماعي ادب باندې یې، او وخلق فاضل کریم، او یې ته په یو خوی فاضل اوچت کریم عزتمن خوی باندې یې. قد جمع الله فیک الفضائل والکمالات، ستا پر ذات کی اللہ فضائل و کمالات جمع کړي. فیا لها من شرف عظیم، اے خبردار څومره لوی شرافت الله ورکړی دی. لم یدرک شأوه بشر، د دې انتها ته هیڅ انسان نشي رسیدی. فرب العزة جل وعلا یصف محمد بهذا الوصف الجلیل. الله رب العزت بیان کوي او صفت بیانوي د محمد په دې وصف جلیل سره چې وانک علی خلق عظیم. وقد اوس زه دا غزې دا مې راوړ دا یاد کوي. وقد کان من خلقه العلم والحلم وشدة الحیا وكثرة العبادة والسخاء والصبر والشكر والتواضع والزهد والرحمة والشفقة وحسن المعاشرة والأدب إلى غير ذلك من خلال العلية والأخلاق المرضية. من جمله دا خوی د پیغمبر اسلام نه علم زده کولو چې الله غته یو علم غریز ورکړی او جوهر علم ورکړی. علم خلق عظیم دی ښه، او حلم بردباری و پکې داسې په خبره به نه لمبه کېده، پوره صبر او استقلال او حلم بردباری و پکې. او ځکه خو دومره لوی مرتبې ته الله ورسو. وشدة الحیا، انتهایی حیاناک انسانو. بخاری حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه نوجوانی جنۍ پردنشین زیات حیاناکو. وکثرة العباده والسخا، او د پیغمبر خدا خلق عظیم هغه ډیر عبادت کولو. تاسو به دا بخاری چې لولئ تاسو به راځي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د مونځ سره څومره شغف و چې کله هم د ملګرو ځای ته تللی دی نو فورا یې ویلي ځای برابر کړي چې مونځ وکړو. نفلي مونځونه د ورځې. او والصبر والشکر، خلق عظیم د پیغمبر خدا صبر په هغه مصائبو باندې، په هغه تکلیفونو باندې، په هغه استهزاګانو او په هغه خنداګانو باندې چې مشرکانو به کولي. والشکر، او الله چې کوم نعمتونه ورکړي وو قدر و قیمت یې کو. والتواضع، پیغمبر خدا کې ډېره عاجزي وه، دومره عاجزي وه دومره چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه بیبیانې وې، خپله ګډه به یې په خپله لوشله، خپلې جامې به یې په خپله ګنډلې، خپلې سپلۍ به یې په خپله باندې ګنډلې، خپلې جامې به یې په خپله ګنډلې، او که جامو کې به خزنګانو شو په خپله به یې تلر کول. حالانکه د پیغمبر خدا نه بیبیانې وې، نه واڼه ترې ځارېدلې او وینځې وې هغه ترې ځارېدلې، بلکې تمام مسلمانانو زنانه ترې نه ځارېدل.
د هغه د تواضع یو لویه نښه دا چې ملګرو سره په ځمکه کېناسته. دا چې سیرت وګورئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته به پته ولګي چې دا موږ دا ځان ته مولیان وایو، موږ کې د پیغمبر څه خوی دی. ځان له دغه لوښي نه اوبه شو راکېستی، بل ته وایي تېرال راواله، بل باندې به کار کوو، موږ به ناست دي. دا سیرت لازمن وګورئ د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. الله سړی نه انسان ساشي و زهد او دارنګې بې رغبتي په دنیا کې، هیڅ قسم توجه دنیا ته نه وه. والرحمه انتهایی مهربانو، او شفقه ډېر په ملګرو باندې خفه کېده. و حسن المعاشره ډېر ښه چا سره چې ژوند تېرو په ډېر ښه طریقه یې تېرو. والادب او پای کې آداب الى غیر ذلك من الخلال العلیه، دین علاوه چې څونه اوچت خویونه دي. والاخلاق المرضیه او اخلاق پسندیده دي، اپا کې الله را جمع کړي دي. ولقد احسن القائل اذ الله اثنى بالذي هو اهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى. وی کله چې الله رب العزت صفتونه وکړه په هغې باندې چې پیغمبره ته د هغې اهل، نو فما مقدار ما تمدح څه اندازه او قدر و قیمت دی د هغې چې خلک یې بیانوي، چې الله یې په خپله وکړي. دا د سید قطب شهید رحمه الله په دې فی ظلال القرآن کې چې په دې ځای باندې کوم لیکلي ما پرون مازدیګر دلته کوی، نو سړی د دې خلکو د علم ته حیران شي چې الله دې له دا قسم علم د کوم ځای نه ورکړی. بالکل دا او بیا به دې ته وګوري چې دا خلک هم خلکو شهیدان کړی، ځکه دا یې برداشت کولی نه شو. هغې د هغې په هغه بد اخلاقو باندې ګرفت کو، نتیجه دا راله. بهرحال دا مې ورته یو ځای ښوده، دا محمد علي صابوني رحمت الله علیه دی، دا دراساتو اسلامیه و د مکې معظمې ام القرا کې د دراساتو اسلامیه استاذ و، اوس پات شوی دی. ډېر لوی عالم دی او ډېر صحیح تفسیر یې لیکلی ده، صفت التفاسیر دی. دا وایي چې وانک لعلی خلق عظیم، یقینا یې ته په یو ډېر لوی خوی باندې. او عایشې ام المؤمنین رضی الله عنها د دې ټولو ترجمه خلاصه په دغه حدیث کې ده چې خلقه القرآن. خلق ګورې جمع نه ده ښه، چېرته جمع ترجمه ونه کوي. فستبصروا ویبصرون، فزر ده چې ته به مو ګورې چې په دې مخالفینو قریشیانو باندې څه کېږي، ویبصرون دوی بیا مو ګوري چې څه کېږي ورسره. دې خبره باندې بایکم المفتون چې په کم یو د دوی باندې لیونتوب دی. ته لیونی یې که ابوجهل لیونی دی، ولید زوی د مغیره لیونی دی، څوک لیوني دي؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، یقینا رب ستا هو اعلم دی ډېر پویه دی بمن په هغه چا ضل عن سبیله چې ګمراهي د لارې د الله نه. الله ته ګمراهان ښه معلوم دي. او وهو اعلم بالمهتدین، او دا الله واقف دی په هدایت مندو باندې چې چا هدایت موندلی او په درست لار روان دی. فلا تطع المکذبین، ممنا د دروغجنو. قریشیان یو ځل یو میټینګ وکړه او راله پیغمبر خدا ته ویلي چې یو کال به ستا د خدای عبادت کوو، بل کال به زمونږ د خدای کوو، یا داسې به کوو چې هره ورځ به ستا د خدای عبادت کوو، ته به زمونږ سره زمونږ د خدایانو عبادت کوي. او داسې لالچونه او داسې دغه پیغمبر اسلام ته پیش کړه. او داسې یو داعی اعظم چې هغه په داسې تورو تیارو کې د دین کار کوي او څوک ورته لږ غوندې لالچ د دین په باره کې ورکي چې ستا دین به موږ څه ومنو خو ته موږ سره لږ نرم شه. نو بسا اوقات کېدی شي چې د هغه زړه په ګوشه کې هغه طرف ته لږ میلان راشي. نو الله فوراً ویل پیغمبره دې خلکو ته کې میلان پیدا نه کې ښه، دا دوکمار دي، دا په خولې دا خبرې کوي، دا تا سره نه مني، یعنې کلار شه. او ستا په دې مخالفت کې نورم سخت شه دې خلکو سره.
فلا تطع المکذبین ممنر دروغجنو ودو دوست گنی دا دروغجن لو تدهنو که تدویتا نرمیگی دوهن اسپ ځان باندې سړی تیلو مګي دا وجودی پوس شي دا دوهن نه دی په معنا لو تلینو لهم که ته نرمیږي دوی ته فیدهنون نو دویم نرمیږي تا ولا تطع کل او خاص کر یو بل خبیث دی چې دا خو بالکل نه مانی چې ابو جهل دی او دارنګي ولید دی ولا تطع کل خلاف مهین ممنا د هر هغه لوی قسم خور مهین چې سپک ورزان دی په خبره قسم خوري د دروغ په قسمونه سباک نه کوي خو په خبره قسم خوري ځکه چې دروغجن دی او دروغجن سړی په خپل خبرو ډیر قسمونه خوري نو د ډیر قسمونه خوري دې لپاره چې ما باندې خلک باور وکړي او د دې لپاره چې په ما خلک باور وکړي ځان ذلیل او خوار خلکو ته ښکاره کوي مهین دی هم مازن عیب لګونکی دی ښکاره او پټ یعنی مختاب دی مختاب په خلکو باندې عیبونه لګوي ښکاره او پټ او مشاء بنمین تلونکی دی په چغلۍ باندې چغلي کوي د یو خبر یو ته او د بلبل ته د پاره د جنګولو د پاره د اختلاف پیدا کولو د پاره د فرقواریت د پاره لګیا دی او خلق جنگئی او په خلکو کې خبرې وړي راوړي او دی وجنه حدیث کې راځي چې لا يدخل الجنة قطات نمام ته ویلتا که حدیث هم بیویو کنه قطات معنا دا نمام معنا دا چې دا جنت تنشیت لی دا مردار سره مناع للخیر منکون کې دی هر قسم خیر لا چاته چې په کومه خبره خیر رسی دی نه کوي او مناع للخیر دا دی چې قرآنی دعوت بندئی د توحید دعوت بندئی او معتد اسیم د حد نه تیریدونکی زیاتی کوونکی دی او اسیم غټ ګناهګار دی عتل بدجبه او سخزړی دی بعد ذالک زنین د دې اوصاف ونرسو حرامی دی د زناونه پیدا دی د زناونه کله چې د آیات نازل شو ولید راغی په خپل مور پسې ولید زوی د مغیره د خالد سے پلار دی ولید زوی د مغیره راغی او مور ته ویلی چې دی محمد ما کې 9 صفتونه بیان کړ او دا ته خو ما ته ښکاري لکه دا سپینه ورځ په ما کې ټول شته خدا دې یو تعلق تا سره چې ما ته آرامي ویلې دی دې تعلق تا سره زه په وخت د دې خبرونه خبر نه وم چې زه پلار نه پیدا یم او که زه تاره بل چا نه راوړم او که حل نه وی نو دا 60 تنه په توره پرې کوم نو مور ورته ویل چې خدای غر کړي غوږ راته کېده ویل ستا دا پلار چې و دا مغیره دا ډېر لوی مالدارو ډېر لوی دولتمنو زه پرې مال یېرېدم چې که دی مړ شي دا به را تربوران بیا تاله کي نو یو ستا پلار یو شپنکی و مې په ځان باندې مسلط که نو د هغې په نتیجه کې تتې پیدا شو پوه شوئ په دې باندې قرآن چې کومه خبره کوي که نه دا کاڼي کر ښیي او بیا مغیره برې ته زوی نه وی مغیره ته ځان معلوم و هغه نامرد و زنانو ته نشه رسېدی هغه ته ځان معلوم و نو دا زما زوی نه دی خو 18 کاله بعد مجبورن پې دعوا وکړه ځکه چې رښتیا مې راتېده نو 18 کاله بعد دعوا وکړه ولید په ولید باندې مغیره چې دا زما زوی دی پوهېږئ لکه برې خبره که نه نو ځکه وایي بعد ذلک زنیم د دې نه وروستو د زناونه پیدا دی او دا خلک ورته را سلامونه ولې کوي او دا خلک ورته چاپلوسي ولې کوي ان کان ذا مال و بنین د دې وجې نه چې دی مالدار دی وایي چې پیسې در سره جیب کې شرنګ کوي هر سړی ورې په مرسته ننګ کوي
نو دی خاوند د مال دی ځکه و بنین او خاوند د زامن دی لس زامن خدای ورکړي حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف الله هم د هغه زوی دی چې دا الله یو توره ثابته شوه په اخر کې هغه بیا اذا تطلع علیه آیاتنا کله چې ولوستې شي پر باندې آیاتونه زمونږه نو قال اساطیر الاولین دا بېمانه وایي دا کیسې زړې کیسې د پخوانو دي دا د پخوانو خلکو زړې کیسې دي دی کوي د عاد او د ثمود کیسې کوي الله وایي دله موږ لږه سزا ورکوو سنسمه علی الخرطوم زر دا چې موږ به مهر ولګو ده ته د په پوزه باندې خرطوم اصل کې د اتی او دغه چې کوم دی د دغې د د خنزیري خړتم ته وایي خرطوم خړتم ته وایي او خړتم د اتی او د خنزیري دلته د پوزې نه تعبیر په خرطوم سو شو انتهایی ذلت ته د اشاره ده انتهایی ذلت ته انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینا منګه ازمایش کړی ردی قریشو لکه څنګه چې ازمایش کړی منګه د جنت والو یو مسلمان سړی ډیر نیک سړی او سخي سړی خدای ولا یو باغ ورکړی ډیر لوی باغ چې کوم ورځ باندې به د باغ داسې باغ و چې په پولو باندې د میوو بوټي او دننه پکې فصلونه کېدل نو چې کله به کټایي د باغ او د فصلونو کېدله نو د ښاري ټول فقرا به خبر شو چې هغه یو ورځ مقرر کړې وه ټول به رالته به ډلې ډلې ناست وي چې کله به میوې کټ شوې او باغو به دغه دا دانې به سنبالې شوې نو هغه به ولګېد او په دې ټولو فقراو باندې بیا د ټولو حصه به یې ترې وکړه او باقي به یې خپلو بچو له ویوړه او پای کې یو خیر برکت و هغه او د هغه بچي ټول پې ماړه او وفات شو چې بچي راله او دلته باغ پوخ شو بچو په خپل کور کې میټینګ وکړو چې پلار خو یو پلار و اوس موږ خو لوی ګلي دي راته ناستې دي دا د پلار په شان لیونتوب نه شو کولی دا باغ خفیه طور باندې کټ کول پکار دي چې څوک دا فقرا او مسکینان راته پکې دغه نه شي پوه شوئ زما په خبره نه که نه نو دوی دا میټینګ وکړو یو ملګري یو ورور یې پکې ورته دا تجویز هم پیش کړ یو ورور یې ورته دا تجویز هم پیش کړ یا لکه انشاءالله ورسه وایئ او د غریبانانو حق ته بډې مه وهئ خو دا خبره چا وانه اورېده ځکه چې د هغې مطلب نه خلاف وه نو دوی دا خبرې وکړې او بیا سهار وختي یو بل پاسول او باغ طرف ته روان شو چې هلته لاړل چې ګوري باغ نشته د شپې الله تعالی دا بوډبوړکۍ غوندې پرې راوستې وه یا اور دی یا جاکړ او سیلۍ د هر څه ونې په بل طرف اړولي دي هر څه ختم کړي دي دوی ویل لکه موږ نه لار خطا شوی خپل باغ ګوره موږ نه خطا شو بیا چې وکتل پولي مولي او لارې مارې مه کوې هلکه موږ بس محرومه کړی شو هغه واقعه ته قرآن اشاره کوي وإنا بلوناهم یقینا ازمایلو موږ قریشیانو لا لکه څنګه چې ازمایش کړی موږ د خاوندانو د جنت از اقسمو هغه وخت چې دوی قسمونه وخواړه لیسرمنها خامخا کټ کوي با د باغ لره مصبحین په داسې حالت کې چې دننه کېدونکي وی په سبا کې ولا یستثنون او انشاءالله یې پکې ونه مولانا شبیر احمد اصفهاني وایي دومره په دې میټینګ کې ورکلک شو د فقراو په دې حق وهلو کې ورکلک شو چې دا تیر شو چې انشاءالله پکې ووایي ولا یستثنون فطاف علیهم طائف من ربک پس تاو شو په دوی باندې او وګرځېده په دې باغ باندې یو ګرځېدونکی عذاب د جانبه د ربستانه چې هغه دا بوډبوړکۍ وه اورو پکې یا بوډبوړکۍ دا او د هغې سره چې کوم دی سیلاب او دغه دی دا طوفان دی وهم نائمون او حال دا دی چې دوی خړېدل یعنی دوی وده دوی په کورونو کې خړار کو او الله ورله باغ ختم کړ فاصبحت کالصریم پس وګرځه په شان د هغې پرې شوي څیز باندې سریم سرم اصل کې شلیدلو ته ویلی کوي نو په شان د هغه سریم په شان د هغه شلیدلي شوي یا په شان د هغه سوي شي باندې وګرځېدل
فتنادو آواز کو یو بلتا وقتی سا اے پلانی را پاسا مصبحین پر اس حالت کی چې پسار کې دن کیدون کیو سکوي انغدو علی حرسکم وقتی سحر ورشي په خپل فصل باندې ان کنتم صارمین کای تاسو کټ کون کی کباغ تم ارادی د کټای نو پاسې کې د شپې اخیری سره جزو ور پسې فانطلقوا پس روان شو دارونا وهم یتخافتون دی پټې خبرې کولې پټ یو بل طریقه زر راځه شابه که خیری کامیابی دا الله يدخلنها اليوم علیکم مسکین پټې خبرې دې لپاره کولې چې را دننه نشي خامخا په تاسو باندې نن ورځې په تاسو باندې څوک فقیر او مسکین وغدوا على حرد قادرین وغدوا او لاړ دوی په سحر کې على حرد على قصد وقوة قادرین د حرد ترجمه عبدالله ذو العباس کوي الحرد القوة حرد ستوي قوت توي الحرد القصد عبدالله ذو العباس وي ذکر وای وغدوا على حرد قادرین لاړل دوی په سحر کې على حرد معنا على امر قصدوه ترجمه کوي عبدالله صاحب على امر پداس یو کار باندې چې دوی قص کړي وغیرہ پداس حالت کې قادرین چې دوی په خپل ذهن کې طاقت موندلې او پاګې باندې غړي ترجمه د هر شی دی خدا د حبر الامه ترجمه می درته وکړه نور ترجمه مشتري فلما راوه کله چې ولیدو دی الکانو دی باغ لرا قالوا انا لضالون والمنخ خطا شو لارم خطا کړ خوار شو پر دې کم ځای ته راووتوې هلکه شپې واګستو که څنګه چلې بیا چې سوچ مو چکو نه بل نه تیروتی نیو نحنو محرومون منګه د خپل باغ او د میوو نه محروم کړی شو قال اوسطهم ویل غوره انسان په دې کې مشوره کې چې خبره پیش کړې و میټینګ کې چې هلکه د غریبانو حق ته بډې مو وهئ قال اوسطهم ویلی هغه غوره انسان په دې هلکانو کې الم اقل لکم ولی ما تاسو ته ویلی لولا تسبحون ولی تاسو د الله تعالی پاکي نه بیانوئ ولی تاسو انشاءالله نه وایئ قالو بس ټول پوه شو چې غلط شو مؤمنانو مسلمانانو قالو ویل دوی سبحان ربنا پاکی دا رب زمونږ لره د خطایو نه او د عیبون نه زمونږ رب پاک دی دا مونږ کې عیب راغی ربنا زمونږ ربا انا كنا ظالمین یقینا یو مونږه زیاتی کوونکي پنګ پزان زیاتی وکړو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخ کو بعضو په بعضو باندې یو بل ملامته کول او عام طور صداسي او خبرې چې وشي او د غنو خلکو شریک اوران شي یو په یو لعنتان وای بل په بل باندې لعنتان وای قالوا یا ویلنا ویل افسوس او هلاکت موږ لرا انا كنا طاغین یقینا موږ زیاتی کوونکی موږ باغیان شو د الله نه عسى ربنا کی دیشی چې پروردگار زمونږه ایبدل لنا خیرا منها په بدل کرا کی منګه تار دغه باغ نه ډیر غورا انا الى ربنا راغبون یقینا منګه خپل رب ته امین کوون کیو کذالک العذاب دقس عذاب دار دنیا یو جلک د عذاب یو حصہ وا دا ډیر معمولی دی دنیا عذاب ځکه دی کې د دنیا تاوان دی والعذاب الاخرة اکبر او خامخ عذاب د آخرت ډیر لوی دی ادا سی عذاب دی ابیا نه ختمیږي ابیا په توبوم نه ختمیږي البته لو كانوا يعلمون کاش کې دا خلق پویدلې ان شاء الله ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بسبق یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهیږي د سره سره موږ لپاره کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک ولا کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت ای تباهی کړي الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه وفات شوي خدای ټول وبخښي څونه بیماران دي نو اهل اسلام خدای ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي خدای زموږ ټولو په حالت رحم وکړي جامعه تعلیم الاسلام منلي آباد کړي دې کې څومره کمیرې د غیب الخزانو نه پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو زړونه د عبادولو چلولو قرض خلاصول ته راواړي
دې قرضونو ذاتي قرضونو رب موږ خلاص کړي. ای زما پروردګار زموږ په حالت باندې رحم وکړي. دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځي. رب د دې په وجه موږ معاف کړي او دې په وجه موږ وبخښي. یا الله زموږ ټولو نه راضي شي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه